أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين سورة حجر هغه ذکر کېدو پرون په دې باندې خبره شي وا چې قسم په چا باندې خوړل پکار دي د هغې مختصر خلاصه دا ده چې قسم الله او د الله په کتاب باندې د هغه نه ما سوا او بل باندې قسمونه نشته او الله جل شانه قسمونه کړي دي قرآن کې ځای په ځای د هغې تذکره راغله کله د زیتون په ونه کله په انځر کله په زمانه باندې او واحد صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی چې په د باندې قسم کړی دی او د دې علاوه په بل چا باندې قسم نه دی کړی نو په دې کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شان او عظمت ته اشاره وا فاخذتهم الصيحه مشرقين پس ونی ول دوی لرا غیبتناک आवाज په وخت د نمر خطو کې علما ذکر کوي چې په دوی باندې عذابونه راغلیو یو خو جبرئیل امین په دوی باندې چغه والی وا او دویم د دوی عمل الټو نو ځکه لاندې طرف نه هغه الټه کو د بره طرف نه را خلاص کړل او دریم د کانو بارانی بوکو او سلورم سوره قمر 27 سپارہ 37 نمبر آیت کې الله پاک د دوی د سترګې خاړک لې او په دې مخ کې بیا د سترګو پته نه لګیدا نو دغه سلور عذابونه په دوی باندې راغلي ولی یو خو د دوی عمل کار د بی حیایو لاسونه به پړقول او دغه شانتی ګیری به مونډۍ کولی او دغه شانتی کاڼې به وشتل کوترې به ساتلی د مسافرو سره به بدکاری کولا نو بدې کې اول هغه ځای کې لعمرک قسم دی وستا په ژوند باندې اصل خبره خدا ده چې د قوم د لوط علیه السلام دا بی حیا دی بلکې ستا د قوم د مکې داخله کوم د دینه کم هغه نه دي په دې کې دغه خبرې د اشاره کوله اصل فجعلنا بس نو ګرځول منګه عالیها سافلها بر طرف دا کلی لاندې طرف وامطرنا علیهم اور اولګل منګ په دوی باندې حجارتن کانی من سجین دا په خو کانونه یعنی هغه کان یو خو زمنګ په بټو کې هغه ګرمي به یو د الله د بټي چې د عذاب کانه الله دې موږ او بچو ان فی ذلک لآیات للمتوسمین یقینا پدې کې ډېر عبرتونه دي د فکر کوونکو لرا یا ډېر عبرتونه دي دا سوچ کوونکو د پاره دا کتونکو د پاره دا عبرت کوونکو د پاره ابن جوزی رحمه الله فرمایي چې دا متوسمین او دغه شانتي تفسیر مدارک هغه د دې تشریح کړی دا متوسم هغه سړی ته وی چې هغه د یو شی ظاهر ته وګوري او باطن داغه نه سکی هغه معلومي او هغه حقس کوي او حدیث کې راځي چې دا مومن د الله پرنا باندې قتل کوي د دې وجنا زکوي نو ان فی ذلک لآیات للمتوسمین نو پدې کا غیبرت ته دا کتونکو د بارا دا فکر کوونکو د بارا دا غلیدونکو د بارا الله وانها لبسبیل مقیم یقینا دا کله پروت دی باغنی غلار باندې سړی دا مکې نه شام د زین پدې باندې دا کله د قوم لوط دا عذاب چې راغله او دغه سره ها مخامخ پروت دی او دغه لګي چې کوم دریاب بحر میت یا بحر لوط راځي یو خدا هغه چې دی وبای ډیر زیاتې خړې دي یا تیل په غالب دي چې کم ساروی د اوبوس کې هغه ژوندې نه پاتې کېږي او چې کم یو درون شی ورته واچوي نو د اوبو خدای چې کله اوبو د درون شی واچي هغه ډوبوي بلکې د هغې دا کمال دی چې هغې بر راغلی هغې ډوبوي نه او کله کله سیز ورته واچولی شي هغه څه شي هغه ختم کړي لرې کړي ان فی ذلک لآیات للمؤمنین یقینا په دې کې لوی دلایل دي د پاره د ایمان والو د پاره نو په دې کې سری د ایمان والو لپاره ډېر زیات دلایل دي
وانها لبسبیل مقیم یقینا دا دواړه کلی په هغه مشهور لاره باندې دي نو دا دواړه کلی سری هغه په هغه مشهور او ښکاره ظاهري لار باندې سری دواړه کلی پراته دي امام ویل کېږي اقتدا کوونکي نو سړی په یو مشهوره لاره باندې ځي نو په هغې لاره باندې هر سړی اقتدا کوي هر سړی پرې رواني په موټروی باندې هر سړی ځي او مبین ویل کېږي ښکاره ده نو دا دواړه د قوم لوط دا دواړه څه هغه په ښکاره لاره باندې ان فی ذلک لآیات للمؤمنین یقینا په دې کې لوی دلایل دي دپاره د مؤمنانو وان کان اصحاب الایکة لظالمین یقینا بڼ والا جانګي والا دا ظالمانو یو د شعیب علیه السلام قوم د بدی کې مفسرین دا وایي چې یا د شعیب علیه السلام دا دوه ښارونه ته تللی یو مدین ته چې کله مدین والا خبره ونه منله نو په هغوی باندې رشپه عذاب راغی او بیا وروسته د هغې نه ایکې ته هلته لاړو چې کله هغوی خبره ونه منله نو په هغوی باندې هم عذاب راغی او بعضې وایي چې په دې یو باندې د سورې عذاب چې کله وایي ډېره ګرمي شوه دوی ګرځېدل راګرځېدل بس الله پاک سوری راوستو دوی د هغه سوري لاندې لاړل الله پاک د هغه سوري نه پې ګرمه هوا سټارټ کړه او د هغې نه پې عذاب راولېږو نو په دې کې یا خو دا دی چې دا یو کلی دی یا دا دی چې شعیب علیه السلام لاول مدین ته راغلی او مدین والا خبره ونه منله او وروسته بیا الله پاک په هغوی عذاب راولېږو بیا وروسته دی د بڼ والا ته لاړو ایکې والا ته او د دوی باندې د عذاب د سوچ نه راغلی چې دوی په ناپ تول کې کمی کوو یو سړی هغه نافرمانه فسق کوي بلکې ګناه کوي شرک په دې باندې الله څه چې کله ظلم شروع کړي الله بیا د ظلم خلاف عذاب رالیږي نو دوی په ناپ تول کې کمی کوو چې چا نه به خپل د بل سړي نه به څیز اخیستو نو د سل روپو څیز به 50 اخیستو او چې خپل څیز به 50 ورکوو نو به په سل ورکوو نو د دې وجې نه په دې باندې سوره مطففین ټول صورت الله پاک نازل کړی دی نو د دوی دغه عذاب و ځکه به الله پاک عذاب را لېږلی فانتقمنا منهم نو بدلو اخیسته موږ د دوی نه وانهما لبإمام مبین یقینا دا دواړه کلي په هغه مشهور لاره باندې دي چې دا مدین والا او دا قوم لوط چې دا په هغه ظاهر دغه باندې دي او ایکور څه دا نږدې ده ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلین نو موږ ویلو په چې آخرني باب کې 15 واقعات دي نو 3 واقعات هغه د قومونو مخکینو ذکر کوو د لوط علیه السلام د شعیب علیه السلام واقع ذکر کړه وس دلته اصحاب الحجر نه مراد دا دی دا د سمودیان ته وایي نو د سمودیانو آبادۍ چې وي دا د مدینې او د شام په منځ کې وي او د دوی ډیر عجیبه سوچونه عبدالله ابن عمر فرمایي چې نبی علیه السلام دغه د سمودیانو آبادو ته ورسېدل نو د صحابو ته وی چې تاسو کله دغه زیګون ته ورسئ نو تاسو شکل د جړای اختیار کړئ چې تاسو کې یو یره دا پیدا شي چې الله چېرته په داسې عذاب کې موږ او تاسو څه کې هغه مبتلا نه کړي او د دوی د عذاب دو وجې دي نور خو ډېر وجې دي خو دلته د عذاب دو وجې ذکر کړي دي یو وجه د عذاب دلته ده چې دوی هغه تکذیب کړو او دویم د عذاب وجه چې اعراض کړو او دریم وجه د عذاب دا چې پیغمبران نه انکار کړو نو دا درې وجې دلته د عذاب ذکر کړي نورې ګڼې دي ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلین یقینا دروغجن کړو هغه حجر والا پیغمبرانو لره چې دوی دغه پیغمبر یو تلو نو څنګه جمع راوړه چې دوی د ټول پیغمبرانو تکذیب کړو نو مطلب دا د یو پیغمبر خبره د خبرې نه انکار کول دا د ټول پیغمبرانو د خبرې نه انکار کول ځکه دا وی وآتیناهم آیاتنا فکانوا عنها معرضین او ورکړو موږ دوی د معجزات نو دوی دا غینه معرضین مخ ګرځونکي نو آیات نه مراد سره آیات نه مراد مفسرین ذکر کوي چې د دین د جمع راوړله د جمع نه مراد هغه 15 خبرې دي 15 خبرې سوي هغه د صالح علیه السلام په وخه کې تفصیلا واقعا به سوره شعراء کې راشي ان شاء الله واقعا دا رنګ وا چې دوی وی موږ ته وخه پیدا کاو دغه ګټ نه پیدا کاو په دې طریقې پیدا کړه الله پاک شانتي پیدا کړه چې څنګه پیدا شو یو خو دغه ګټ نه راوته او دیم په دغه ځای باندې لنګتوب وکړو
او دریم دا چې هغې به ډېر پی کول او څلورم دا چې کم ځای کې ناسته وه تفسیر عزیزی کې د سوره شمس په آیات کې ناقة الله وسقیاها هلته ذکر کړي دي د ابو موسی اشعري رضی الله عنه په روایت باندې وایي زه لاړم موږ هلته وکتل وي دا اوښه چې کوم ځای ناسته وه هغه ځای موږ وکتو نو هغه شپېته فوټه اوږد ځای و چې دومره غټه اوښه الله پاک پیدا کړې وه او دومره زیاتې اوبه به یې او زیات پی به یې کول نو دغلته کې یوه زنانه وه بعضې مفسرین وایي چې دغې زنانه حسن دومره سیوا و چې دې د نکاح لپاره شرط دا تړلی و که زما سره څوک نکاح کوي نو دغه اوښه دې ووجني یا د دې څاروي ډېر زیات ول نو هغه یو ورځ خو به د اوښې وي او یو ورځ به د خلکو د اوبو څکل ول نو ده به وي چې لکه زموږ دا یو ورځ خو بندېږي زما څاروي خرابېږي نو په دې شرط باندې دا شرط ولګو که زما سره څوک نکاح کول غواړي نو دا اوښه دې څه کړي هغه دې ووجني او دا 9 یا 11 بدماشانو تفصیلا واقع بیا سوره شعرا کې ووایو نو دا شپږ خبرې ځکه دلته جمع راوړي ده وکانو ینحتون من الجبال بیوتا آمنین او دوی چې کنستل به غرونه کوټې او بې امنه به په هغې کې به دوی بیا چې دغه غرونه او دا به وکنستل نو په دې کې به بیا وو نو په دې کې دا 2 جلده کې تفسیر هغه لیکلی دی نو په هغې کې د دې ټولو غرونو او د نقشو سره دا څیزونه راغستې دي نو دوی به یو ګډ ډسې دغه کو په هغې کې به کوټې جوړې کړي په هغې باندې به یې له پاسه بیا دا ستنې دا ودرولې او دننه به پکې او د هغې دپاره یې داسې ګټې به وي چې په هغې کې به د دوی په امن باندې څنګه مفسرین ذکر کوي بیوتن آمینین بېغمه به اوسېدل یعنې د هغوی به دا سود نه و چېرته به دا بارتاو شي نو د هغو دومره مضبوط دغه جوړ کړي او دویمه خبره پکې دا ذکر کړې ده چې د غل دا خو بس ګنجایش نه جوړېدو چې غل به راشي او د دې څیز نه به غلا وکړي او دریم پکې ذکر کړی چې دشمن نه به هم دوی په دې کې امنو او څلورمه خبره دا ذکر کړله چې دوی د دشمن پرېږده بلکې دوی به د الله د عذاب نه هم بېغمه و چې د الله عذاب به راځي او دا به ورانېږي یا به دا ختمېږي نو په دې کې به دوی دوسې ناست و چې د هر څه نه به څه بېغمه و فاخذتهم الصیحة مصبحین ونیول دوی لره هیبتناکې چغې په وخت د سبا کې سوره اعراف 78 کې هلته به زلزله راغلې وه او دلته یې څه وي هیبتناک آواز پوه شو فما اغنا عنهم ما کانوا یکسبون نو پیدا ورنکړه دوی ته هغه کارونو چې دوی کول نه ورته هغه مضبوطو کوټو او مضبوطو آبادیانو څه پیدا ورکړه او نه دوی د هغه عمل پیدا ورکړه چې دوی شرک او شرک عمل چې دی دا برباد وي نو نور د عمل پیدا ورکړه او نور د کار کسب چې کوټې د هر څه جوړولې وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق او نه دې پیدا کړي موږ اسمانونه او ځمکې وما بینهما او هغه چې د دې په منځ کې دي الا بالحق مګر د حق کار کولو دپاره یعنې د انصاف دپاره الله وایي ما چې دا ځمکه اسمان پیدا کړي دا مې د دې دپاره نه دي پیدا کړي بلکې په دې کې به حق او انصاف وي ما چې دا قومونه هلاک کړل دا درې واړه د لوط علیه السلام د شعیب علیه السلام د صالح علیه السلام بلکې دا عین انصاف دی دا عین عدل دی ځکه چې دوی ظلم شروع کړو او ظلم الله جل شانه نه خوښوي نو دغه وجې نه الله وایي دوی ما څه کړل هغه هلاک کړل وان الساعة او بیا وایي که ستاسو شکي وان الساعة لآتیة یقینا قیامت خامخا راتلونکی دی فاصفح الصفح الجمیل نو مخ وګرځوه په ښه طریقه مخ ګرځول ښه طریقه مخ ګرځول څه ته وایي یو سړی ډېر غوسه دی او بل ورته ردې بدې وایي خو بس ده بالکل په خوله کې د سره اړو هغه ژبه هم ونه ړغوله او بس مخې ته وګرځو دې ته صفحه وایي او اوس یو سړي بل ته خبرې کولې او دی هم ګونګ ګونګکی مخې ته اړول دی دی وایي چې هلکه ما دې مخ وګرځو څنګه ورته ونه وي نو دې ته صفحه نه ویلی کېږي صفحه ویلی کېږي ژبه هر څه په خپل هیئت باندې پرېښودل او هغه د غږ نه کول دغې ته صفحه ویلی کېږي ان ربک هو الخلاق العلیم یقینا رب ستا هغه پیدا کوونکی دی او پوه دی په هر څه باندې ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم یقینا درکړې موږ ته د آیاتونه او بیا لوستونکي دي دا قرآن لوی شان والا دی نو په دې کې مفسرین لمبا چوړه خبرې کوي انشاءالله دا بیا سبا د آیت وایي په دې کې ډېر بس اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
زه دروړم